زه نن هغې مور ته وایم، زه نن هغې پلار ته وایم، د کوم مور د کوم پلار بچی چې حافظ قرآن شو، زما مورې خوشحاله شه، پلاره خوشحاله شه. الله ستا د بچي نه هغه کار واغست چې کوم کار به الله د انبیاو نه اغستی. د دې وجې نه چې کوم بچی حافظ قرآن شو، الله ته د علوم نبوي ورکړو. مطلب دا ده چې کوم کار به الله د انبیاو نه اغستو، هغه کار ستا د بچي نه واغست. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں تا فرمائی ایک فرشتو تاسو د دې معصوم د مور او پلار اعمال نامه د ګناه نه پاکه کړئ. فرشتي فرمائی الله دې مور او دې پلار چې تر اوسه پورې څومره ګناهونه کړي الله ټول له ختم کړو. الله تبارک و تعالی ورته فرمایي او د دې معصوم مور او پلار چې تر اوسه پورې څومره ګناهونه کړي دا ټول ولا ختم کړئ. زه نن هغې مور ته زه نن هغې پلار ته مبارکي ورکوم. مور خوشحاله شه، پلار خوشحاله شه، الله دې نن اعمال نامه د ګناه نه پاکه کړه. مورې پلاره الله حافظ قرآن بچی درکړو، الله دې اعمال نامه د ګناه نه پاکه کړه. مخکې قدم لږ په احتیاط باندې ږده. تاسو د علماو نه یوه خبره اورېدلې وایي کوم ماشوم چې قرآن په یادو باندې یاد کړو نو علما وایي که علوم نبوي حاصل علوم نبوي الله ته ورکړو. د دې خبرې مطلب او مقصد څه دی؟ مخکې چې څومره آسماني کتابونه تېر شوي دي د دې حافظ به صرف د دغې وخت پیغمبر د تورات حافظ صرف موسی علیه السلام، د انجیل حافظ صرف عیسی علیه السلام، د زبور حافظ صرف داود علیه السلام. نو د وخت پیغمبر به چې کله په لاره باندې روان و نو خلکو به ورته ډېر په تعجب سره کتل. وی هغه انسان روان دی چې د هغه په سینه کې آسماني کتاب پروت دی. خلکو ته ډېر په تعجب سره کتل. وګورئ دا هغه انسان دی چې آسماني کتاب یې په یادو باندې یاد کړی. خلکو به ډېر تعجب کړو. و چې کله قرآن الله تبارک و تعالی نبي علیه السلام ته ورکړو د وخت پیغمبر خو پرېږده، د وخت د پیغمبر امتیان خو پرېږده. په امتیانو کې هغه ماشومان چې تر اوسه پورې بالغ شوي نه دي الله هغه د قرآن حافظان درکړل. هغه الله د قرآن حافظان درکړل. زه نن هغې مور ته وایم، زه نن هغې پلار ته وایم د کوم مور د کوم پلار بچی چې حافظ قرآن شو، زما مورې خوشحاله شه، پلاره خوشحاله شه، الله ستا د بچي نه هغه کار واغست چې کوم کار به الله د انبیاو نه اغستی. د دې وجې نه چې کوم بچی حافظ قرآن شو، الله ته د علوم نبوي ورکړو. مطلب دا ده چې کوم کار به الله د انبیاو نه اغستو، هغه کار ستا د بچي نه واغست. الله پلاره مورې ما ته پته ده نن ته خوشحاله، ما ته پته ده نن ته مې خپل بچي ډېر فخر کوي. الله ما له حافظ قرآن بچی درکړو. انشاءالله ستا په دې بچي باندې به په میدان محشر کې د دواړو جهانو سردار هم فخر کوي انشاءالله. ځکه حدیث مبارک کې راځي په میدان محشر کې به
صرف او صرف موسی علیه السلام ته ودرېږي. بیا به اعلان وشي ای د انجیل حافظان ودرېږئ، نو صرف عیسی علیه السلام ته ودرېږي. بیا به په میدان محشر کې اعلان وشي ای د زبور حافظان ودرېږئ، نو صرف داود علیه السلام ته ودرېږي. نو قربان شم د خپل محبوب نه چې کله په میدان محشر کې اعلان وشي ای د قرآن حافظان ودرېږئ، نبي علیه السلام به په میدان محشر کې ودرېږي، اواز به وکړي ای زما د امت د قرآن حافظان ودرېږئ. دا میدان محشر به د قرآن د حافظانو ډک شي انشاءالله. او نبی علیه السلام په فخر کوي په دې حافظانو باندې. لاړه نن دې ته په بچي فخر کوي، ستا په دې بچي باندې به نبی علیه السلام په میدان محشر کې انشاءالله. الله د علماء سره مینه ساتئ، د طلباء سره مینه ساتئ. زه ډېر ستړی یم، یقینا که زه دومره ستړی یم که نه پرون داسې زه دا پورته یم د زما بېګانۍ شپه په درګۍ کې وه او اخري بیان چې مې ختم شو نو بیا ومتم، نو چې په یو بجې سمداسم سحر مانځه له پاڅېدم بل بیان هلته مې بل بیان وکړ. نو ما وایي پېښور ته څومره لار ده؟ تقریبا یو ګنټه به یې. نو مسلمانان زه په یو بجه را روان شوم او ډریور ته وم چې هله مخکې راورسېدم ٹھیک شو. او چې د دې ځای نه اوس کور ته راشم ستا به بیا بیا ښار ته راسم او بله ورځ به بیا د یوې ورځې باندې به همدلته ځم او واپس به دلته به ډګۍ ته بیا راسم. نو ستړی شوی ډېر زیات یم. الله تبارک وتعالی دې زموږ دا ستړیا په خپل دربار عالي کې قبول کړي. یقین په الله باندې مولانو سره یو د کور نه راته تلیفون راغی. زما یو وړه لورکۍ د خپلواتې نوم یې غلوه. نو زه چې کور ته ځم نو هغه ډوډۍ وي، نو چې سهار به ځم نو بیا ډوډۍ. نو تېره ورځو کې ما ته به ژړا شوه، وي ابا ستا دا پروګرامونه نه ختمېږي، وي ابا ستا دا پروګرامونه نه ختمېږي. هغې خبرې ما له دومره زور راکړه چې ما 2 ورځې کور ویستې پروګرامونه مې کینسل کړل. 2 ورځې مې کور ویستې، بیا مې پروګرامونه ورنه کړل، خو بیا مجبوري ته بیا مې شروع کړل. اوس مسلسل پروګرامات دي. مور چې وځم نو مور مې راته په ژړا شوې بچیا په توره شپه ځې او په توره شپه راځې. زه ورته وایم مورې موږ به ستا د دعا ضرورت ما ته صرف دعا کوه. خو زما د خولې نه چېرته لږ منتګې خیر خور شو، کېدای شي په دې لحد کې ما ته به مې انشاءالله سکون او زما مور او پلار ته به مې سکون. صرف ما ته دعا کوئ. الله مخکې مې هغه خپل ډریور نه وغوښتو، ما په بیان کې داسې یو ټکې ووالې، داسې لږ ستړی شوم. بیا مې ډېره امیدې پاره شوه، دلته به داسې چلته پروګرام شروع مې ته لاړ شه لږ خوب وکړه، ویده شه لږ ځکه مې ته به ډریوري کوې په چې په ګاډي کې زه ودی یم هلته هم ودی خو خبره به ولاړه شي. نو زه په ګاډي کې لږ ارام وکړه چې بیا ډریوري راسره ښه کوي. الله تبارک وتعالی دې والله جواب کړي ما سره د تکلیف برداشت کړي. صحیح ده. نو زه لږ ستړی یم، تاسو راسره ویښ شئ، زه به ویښ شم، خو تاسو ویده شئ بیا کېدای شي درته به ویده وکړم. ښه ډېر ښکلی مجلس دی، ډېر بهترین مجلس دی. قرآن ډېرو ماشومانو په یادو باندې ختم کړی دی. د قرآن حافظان جوړ شوي دي. دیو علماء سره محنت کړی دی، دیو علماء سره کړاو کړی دی، دیو علماء سره کوشش کړی دی. د دې علماء سره تاسو ودرېږئ، الله تبارک وتعالی به تاسو نه اجر درکړي انشاءالله. وروڼو یو خبر درته کوم، دا نن چې موږ په سکون باندې ژوند کوو، دا نن چې موږ په ارام باندې ژوند کوو، دا د دې ماشومانو د برکته موږ دا ژوند کوو. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي کله چې الله تبارک وتعالی په یوې
الله تبارک وتعالى له غصه وشي په دې علاقه کې هر قسمه ګناه موجود ده، په دې علاقه کې زنا موجود ده، په دې علاقه کې غلا موجود ده، په دې علاقه کې ډاکه موجود ده، په دې علاقه کې د بل مسلمان عزت خرابول موجود دي، په دې علاقه کې د بل مسلمان قتل کول خلک جایز ګڼي، په دې علاقه کې سود موجود دی، هر ګناه موجود ده، هر ګناه موجود ده. کله چې الله تبارک وتعالی خفه شي او په دې علاقه باندې د عذاب اراده وکړي چې یاره دا خلک لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې ویونکي دي، بیا هم زما دشمنۍ ته یې غاړه ایښې ده، بیا هم زما خلاف ته یې غاړه ایښې ده، بیا هم زما بغاوت ته یې غاړه ایښې ده. تېر امتونه چې ما په یو یو ګناه هلاک کړي وو، په ناف ټول مې قوم د شعیب علیه السلام هلاک کړی و، هغه په دې امت کې موجود دی. په بدکارۍ مې قوم د لوط علیه السلام هلاک کړی و، هغه په دې قوم کې موجود دی. ما په ناف ټول کې کمي باندې قومونه هلاک کړي، هغه په دې کې موجود دی. شرک د نوح علیه السلام په قوم کې موجود و، هغه په دې قوم کې موجود دی. وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي د دې کلمې دی. بیا په دې معاشره کې هر قسمه ګناه موجود ده، د هر قسمه قتل او غارت موجود دی، سود موجود دی، پرار موجود دی، دوکه موجود ده. کومه ګناه ده چې هغه زموږ په دې معاشره کې نشته دی؟ الله تبارک وتعالی له غصه ورشي غصه اراده وکړي چې په دې علاقه باندې خپل عذاب راولي. حدیث مبارک کې راځي چې کله الله تبارک وتعالی د عذاب اراده وکړي او دې علاقې ته وګوري، په هغې کې یو ماشوم دی، سپاره یې رااخیستې ده، قرآن یې رااخیستی دی او وړو وړو شونډو باندې لیکلی دی او دا الفاظ وایي الحمدلله رب العالمین. کله چې الله تبارک وتعالی د دې ماشوم دې وړو وړو شونډو ته وګوري او په دې وړو وړو شونډو باندې دې الفاظو ته وګوري چې زما رب رحمان نوم دی، زما رب رحیم نوم دی. حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې بچي له برکته الله د دغې علاقې د څلوېښتو کالو پرې عذاب لري، څلوېښتو کالو پرې عذاب لري. زموږ په معاشره کې کومه ګناه موجود ده؟ زه دې ووایم که نه په ما کې هر ګناه موجود ده، یقینا زه د عذاب لایق یم، خو چې د الله د طرف نه په ما باندې عذاب نه راځي، هغه د دې ماشومانو په برکت نه راځي. خپل بچه علماو له ورکوي، خپل بچه چا له ورکوي؟ علماو له ورکوي، علماو له ورکوي. الله تبارک وتعالی د دې بچو په ذریعې سره د قرآن حفاظت کړی دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي دا قرآن ما نازل کړی دی او حفاظت پرې کوي، حفاظت پرې کوي. د مامون الرشید بادشاه زمانه ده، دا یو نیکمرغه بادشاه و، اگر چې اخر ته لږ بیا ګډوډ شوی د عاقلې په اعتبار سره. د ده زمانه ده، ده به په هر کال کې داسې پروګرام جوړو لکه دا تاسو چې جوړ کړی دی. علما به یې راوستل او علماو به خپل خپل بیانات کول، مامون الرشید به ورته ناست و، کتل به یې چېرې زما په خلکو کې څنګه عالمان موجود دي. یو ځل داسې مجلس ته کېدلی دی، عالمان بیانونه کوي. په دې دوران کې سټیج سیکرټري چې کوم هغه ته یو کاغذ میلاو شو، چېرې په دې ناستو خلکو کې یو کس دی او هغه وایي چې زه بیان کول غواړم، زه بیان کول غواړم. هغه د مامون الرشید نه اجازه وغوښته، هغې ورته اجازه کړه، دا خو سټیج ته بیانات کوي، چې څوک یې زه بیان کوم جوړې به دي که نه. یو سړی راغی، خیرن پیرن دی، شلېدلې جامې دي، ساده باندې سړی ښکاري. راغی سټیج سیکرټري ته، وایي زه بیان کوم. بیان کوي او په کومه موضوع باندې بیان کوي؟ په قرآن باندې بیان کوي. څه بیان کوم؟ په قرآن بیان کوي. په قرآن کې بیا په کومه موضوع بیان کوي؟ وایي زه د قرآن په علوم باندې بیان کوم، چې په قرآن کې الله تمام علوم ذکر
تیری په دې باندې بیان وی ټیک ده سړي ته بیان میلو شو چې بیان میلو شو اوس په ښکاره کې او په ظاهر کې چې ورته چې سړي شروع وکړه داسې بیان کوي داسې بیان چې تمام علما ورته اولا قدم کې په خپله باندې علما ته حیران دي چې دا سړی خو ناشنا تاریخ هم دربران مامون رشید په دومره پاڅېدی او دوی ورته چې زما په خلکو کې داسې عالم موجود دی او دې زما نه پټ دی ډېر حیران بولي عالم لګیا دی او ناس ورته څوک کتاب سفر ده امام شافعي صاحب ورته ناست دی امام احمد بن حنبل رحمه الله ناست دی امام محمد رحمه الله ناست دی امام ابو یوسف رحمه الله ناست دی دا ډېر علما ورته ناست دي هغه بیان کوي اکثر به راماتي ګرغه شنیق به قرآن یو علم ثابت دی یو علم ثابت دی اخر کې چې بیان ختم کړه کنه مامون رشید بادشاہ زما پاتې راشه ته دومره ډېر عالم زمانه پاتې شوی ما په ډېر اثر راماتي کې راځي او تاسو پیژنئ هغه ورته حضرت وزیرتوب نه نه راغلی زه مسافر یم زه مسافر یم په دې لاره تېرېدم دوی به کونه راماتي کېده ځکه پاتې شوم نو بس ما کې راشي ته په ټیم بیان وکړه مامون رشید ورته ډېر مینت وکړو سړی وایي نه پاتې هغې ته اخر ته ولې زما سره نه پاتې کېږي څنګه پوښتنه درکړو مامونان خو چې څه بیانونه کوي دې لپاره کوي چې د مامون رشید سبب شم چې څه پوښتنه راکړي او تا ته ځان سره پاتې کوم او ته پاتې کېږي دا ووایي هغه ورته وایي حضرت زه کله پاتې کېږم چې زما استاد نه کېږي زما استاد وی څنګه نه کېږي وی داسې نه کېږي ته مسلمان یې او زه یهودي یم زه ته یهودي او زه یهودي یم نو د قرآن د علومو چې دا بحث کوو نو قوم یې کنه څنګه وشو بیان یې وکړو کوم یې وکړو مسلمان مامون رشید ورته وایي مسلمان دی بس زه مسلمان یم چې زما په دې اسلام کې یو شک دی او چې هغه شک ختم شو بیا به اسلام راوړم مامون رشید ورته دا ډېره اسانه خبره ده دلته تمام علما ناست دي تمام علما ناست دي او تا چې څه شک دی دا علما درته هغه شک لري شک خو به دوی هغه دلالتوي چې زما د ځان سره وي هغه شک زما د ځان سره دی هغه بل څوک نشي لري کولی خو ما لرې خو هلر به شو بل څوک یې قرآن د سړي صادق به وکړه چې روان شو لاړ ډېر نو د پاس تېر شو بیا هغه شانتې مجلس لګېدلی دی بیا سړی ته یو کاغذ ولېږلی شو چې یاره په دې ناستو خلکو کې یو سړی دی زه بیان کوم یو بیان مې ورکړی سړی راغی بیان یې شروع کړو بیان کوي بیا ورته علما حیران ناست دي چې دا کومه بلا راغلې ده دا خو د علم سمندر دی مامون رشید شیخ واغستې دا سړی راته حضور سره ښکاري چې بیان یې ختم کړو مامون رشید ووتو ته خو هغه زوړ سړی دی وی ولې نه یم نو بیا څنګه راغلی تا خو چې زه مسلمان نه یم او مامون رشید مخکې مسلمان نه وم خو اوس مسلمان یم اوس صحیح هغه بیان مې په حالت د کفر کې کړی و او دا بیان مې په حالت د اسلام کې وکړی مامون رشید ورته وایي زه شکر دی الحمدلله چې مسلمان شوی خو دا پراته وه چې دا خبره څه وه مخکې ولې نه مسلمانېږي نبي علیه الصلاة والسلام نازل شوی دا تا په شان دی په دې کې رد بدل ایمان نبي علیه السلام په سلګونو کاله مخکې تېر شوی نو دومره موده یو کتاب څنګه په خپل اصلي شکل کې پاتې کېږي زما دا شک دوی وایي تورات په خپل اصلي شکل کې نشته انجیل په خپل اصلي شکل کې نو دا قرآن خو هغه شان چې یو کتاب دی که نه دې څنګه په خپل اصلي شکل کې دا شک مې و دا شک بیا دا شک نو مې څنګه لرې شو داسې لرې شو که نه چې زه په خپله یو خطا کړم ښایسته خط لیکم ولې لیکایي کوم ایمان راشه په خپله دې ترجمه وکړم د تورات نسخه مې ولیکله خو ډېره عجیبه مې ولیکله او ډېره ښایسته مې ولیکله
د زرو په نکاحې مې ولیکل ښه تاوان مې پرې وکړو بیا مې هلته کې د یهودو عبادتخانې ته وړه چېرې ما دا نسخه په خپلو ګوتو لیکلې ده داسې لکه ګرانه غوندې خرڅومه خو تاسو رانه اخلئ هغې چې وکتله وایي چې قیمت یې واخله قیمت یې ماشاءالله د پېښور د خلکو جذبه او ښکلا دومره ګڼه ده ماشاءالله چې دومره ګڼه ما چېرته نه و لیدلې بهر هم جومات ډک دی دننه هم جومات ډک دی الحمدلله الله دې خلکو له عزت ورکړي چې دوی داسې د مولانو سره مینه محبت شي او دغه کې رد بدل کې پکې یو خبره یو ځای ته وړه بله خبره بل ځای ته وړه عیسایانو عبادتخانې ته مې وړو ایمان چې به دومره قیمت یې خرڅوم وایي هلته پیسې راغلې راکړې پوه مې شو ما چې د انجیل په خپل اصلي شکل کې نشته وایي بیا مې په قرآن یې راته وکړه وایي په قرآن کې تر ټولو نه زیاته ډېره خرچه وکړه خو څه چې مې وکړو رد بدل مې وکړو سوره یاسین یو ځای راوړسه دیکھو سوره مزمل بل ځای راوړسه سوره مدثر بل ځای راوړسه رد بدل مې په یو آیت مخکې کوه بل وروستو کوه کوم ځای کې چې صبر دی هلته زیر دی کوم ځای چې زیر دی هلته د طالبانو مدرسې ته مې وړو ما ورته وي چېرې قرآن مې لیکلی دی زما به یې قبول نه کوې چې کوم دی هلته ارتباط الجوار يستدرك وين قبل القرآن على واقع القرآن واقع في القرآن يوم تسمى يستدرك لشيء وفي نظرك ولك الحالة ذيك فرق ذيك ورد بدل يا ويل القرآن هاي على ما يسرق تبديكم يسشعر القرآن كيرد بدل كيوليس وينو وينو استاذان لك استاذ چې دې سړي قرآن کې رد بدل کړی دی راشه عجمي مې راوړی یو استادان خو راته ونیوم چې دا چل دې ولیکلی دی ما ورته ویل چې ما ته څه وایې وایي بس کلمه راته ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي زه پوه شم چې قرآن په خپل اصلي شکل کې په دې صورتو بدل زه درته وایم دا حافظان چې ناست دي زه په یو آیت کې تاسو د زبر او د زیر فرق پېښو درته وښودل غلط صحیح شو انا نحن نزلنا الذکر ډېره زیاته وکړې ده حدیث مبارک کې رسول سلام فرمایي کله چې یو ماشوم قرآن په یاد باندې یاد کړي د قرآن حافظ جوړ شي الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو لاړې شئ د حافظ قرآن خواله فرشتې تپوس کوي الله موږ سره لاړې شو که ده اعمال لیکو نه اعمال لیکونکي فرشتې خو سره مخکې موجود دي الله موږ سره لاړې شو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي تاسو د حافظ قرآن تعظیم ته لاړې شئ تاسو د حافظ قرآن احترام ته لاړې شئ تاسو د حافظ قرآن پروتوکول